السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو، اکثر ملګری دا تپوسونه کوي موږ باندې جادو شي کېږي او جادو را باندې بار بار کېږي او جادو نه خلاصېدل هم نشته دی، بدن هم خراب وي. جادو علامت دا وي چې اکثر سر باندې درد وي، شدید درد وي سر باندې، زړه تنګ وي، زړه په یو ځای کې نه لګي، ورسره بدن ټول بند وي، هډوکي ټول خوږېږي، بدن کې ستنې والې کېږي. دا جادو علامت دی. بل چې کور ته راشي غوسه ډېره ورځي، دماغ یې کار نه کوي، دا جادو علامت. نو اکثر ملګرو باندې جادو شوي وي او هغوی دغه کیفیاتو کې ګیر وي، دې کې مطلب راګیر شوي وي. هغوی دپاره مجربه نسخه دا ده چې کوم کس باندې جادو بار بار کېږي او کس ترې نه منې کېږي او ده باندې جادو کوي، نو دی د هغې دپاره روکاو دپاره کوم دی دا وظیفه شروع کړي. یا کوم کس د باندې جادو کوي او نه دغه کېږي، نو هغې دې وظایفو سره الټه کېږي، هغې باندې اثرات په هغې باندې دوباره کېږي. که تا باندې کوډې کوي، که منترې کوي، که د باندې کاله جادو کوي، که کاله علم د باندې کوي، چې څه شی هم د باندې کوي، په دغه سره به هغې تاسو نه به الله پاک صحت کامله جله مستمره درکړي ته انشاءالله، او الله پاک به هغې په دغه بیمارۍ کې هغې مسلط کړي. یو حدیث کې راځي چې کوم سړی جادوګر لذیذ په دې نیت باندې چې په فلانکي باندې تعویض کوم، نو حدیث مبارک دی چې هغه تګ نه مخکې د ایمان نه خلاص وي. نو دومره سخت وعید پرې راغلی دی. نو الله تعالی موږ ټول تاسو د جادوګرو د کوډګرو نه وساتي. او هغه وظیفه دا ده چې کوم کس د باندې تعویضونه کوي یا په کوم کس باندې خپله تعویضونه شوي جادو وي پي، نو نیت یې پکې هغه کس کوي چې کوم کس په ده باندې تعویضونه کوي، په هغه باندې الټه کېدو نیت یې پکې کوي. 15 الفاظ دي، د 15 الفاظ ورځ کې 313 ځل ویل دي. که سهار ماښام ویلی شي خو ډېره بهتره ده، که نیم ورځ کې یو ټایم چې ووایي هم کافي ده. یا جبارو، یا قهارو، یا منتقمو، یا مذلو، یا معیدو، دا 15 الفاظ دي، دا روزانه ویل دي. خو شرط پکې دا دی چې کوم ملګری کوي نو هغه دې پیله اجازت اخلي، اجازت نه پس بیا شروع کوي، اجازت نه بغیر دې نه کوي، ځکه چې بیا ورته روجت مسله پېښېږي. په دې وظیفه کې دې پخپله بیا ګرفتار نه شي. نو دا وظیفه مخکې ملګرو سره شیر کړي. کوم ملګري په جادو کې یا جناتو کې یا په نور نظر بد کې ګرفتاره شوي، الله رب العزت په دې نه ورله صحت کامله ورکړي. نو دا ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړي. الله تعالی تاسو ټول ته اجر عظیم درکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.